حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله هغه چې کوم دی په یو مسله کې بادشاه په کوړو اوږده مسله ده د خلق القرآن مسله هغې ته ویلی کېږي زمانه کې یو فتنه راپورته شوې معتزله دا یوه خرابه ډله وه اوس نشته په دې نوم باندې ناغه ډله دا خبره کړې وه چې دا قرآن دا د الله پاک صفت دی او د الله نه جدا دی مخلوق دی د الله مخلوق دی لکه څنګه چې دا نور څیزونه د الله مخلوق دي موږ د الله مخلوق یو اسمانونه ځمکې نو دا قرآن دام د الله مخلوق دی زمونږ علماو حق علماو ورته دا وی چې القرآن کلام الله دا قرآن دا الله کلام دی غیر مخلوق دا مخلوق نه دی لکه څنګه چې ځمکې اسمانونه دي یا نور څیزونه دي د الله نه علاوه هغه مخلوق دی خدا کلام د الله دا مخلوق نه دی په دې باندې معتزد بالله هغه بادشاه ولګید نو دا حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله دا غسره په مناظره علما راوستل ټولې پړه کړو درې ورځې پرله پسې مناظره نوي علما بیا راوستل او هغه به پړه کول بیا آخر دا چې هغه ورله سزا مقرر کړله نو چې سزا یې وله مقرر کړله نو جلادان یې راوستل نو هغې په کوړو باندې وهه په کوړ لاس یې وله وتړل او په کوړ شاګردان ورته ولاړ دي څه هم نشي کولی نو چې اوله کوړی ووی بسم الله الرحمن الرحیم دویمه کوړی ووی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم چې درېمه کوړی ووی ما اصاب من مصیبت فبإذن الله کم مصیبت رسیږي د الله پاک په حکم باندې دی څلورمه کوړی ووی داسې یو کوړه هغه به وهه چې شپږمه یا اتمه کوړی وو پرتوغاښې اوشلید او دا پرتوګې په ښکته روانېدل شروع شو شاګردانو باندې هم ټټنګ راغی غم او خفګان او پریشانی را ده چې سزا خو سزا ده خو شرمندګي ورسره هم ده د استاز عورت به بربنډ شي نو په دغه وخت کې چې څنګه د ده پرتوغاښ وشلید نو داسې اسمان ته وکتل بس خو چې وره یې وکتل نو دا پرتوګ په خپله اوچت شو او په نامه باندې کلک شو او په ښکته ونه ښوید د هغه عورت چې کومه دی نو بربنډ نه شو نو چې اتیش یا یو کم 10 کوړي وو نو بېهوشه شو چې بېهوشه شو نو شاګردانو ته یې وویل زه دا استاز یم یوسئ هغې کټ کې واچو یو یې وړه نو چې کله په هوش کې راغی نو شاګردان خو ته ناست دي غریبانان جاړي پریشانه دي په خفګان کې دي وی چې قربان نور هر څه په ځای پرېږده کوم درد چې تا ته ورسېد او ستا په وجه مونږ ته کوم درد رسېدلی دی زمونږ زړونو ته کوم درد رسېدلی بس الله ته خبر دی خو دا راته ووایه چې دا ستا دا پرتوغاښ کله وشلید او دا پرتوګ ستا په ښکته باندې روانېدل شروع شو دې وخت کې تا بره وکتل او دا پرتوګ واپس بره شو ښکته نه شو او ستا عورت چې کوم دی بربنډ نه شو نو وی دا تا څه ووی څه چلو شو وی دغه وخت کې ما الله طرف ته وکتل د الله شان بره دی لوی دی نو الله طرف ته مې وکتل چې خدایا که په دې مسله کې زه په حقه باندې یم نو زما پرده وساتي دا سوال مې وکړ که زه په ناحق یم خو خیر او که زه په حقه باندې یم نو الله زما پرده وساتي فورا زما پرتوګ راوچت شو کلک شو او بیا د هغې نه بعد 20 کوړې دی نور ووالی شو خو دا پرتوغاښ چې کوم دی نو ونه شلید بدن د وینو رنګ بنګ جامې په سرو وینو باندې او کمیس دا په سرو وینو باندې رنګ بنګ د لوی مقام خاوندو امام شافعي رحمه الله شاګرد دی امام شافعي رحمه الله ورته وی ته هغه کمیس ماله راکه کوم کمیس کې چې ته والی شوی هغه کمیس یې ترې واغست او هغه کمیس یې اوبو کې خشک او هغې کې چې کوم هغه د وینو اثرات و هغه اوبې کېښودې او هغه یې څکلې او هغه کمیس یې هغه ته واپس کړ دغه امام احمد ابن حنبل چا په خوب کې ولید چې چا په خوب کې ولید الله نو هغه ته تپوس وکړو چې
الله پاک تا سره څه معامله وکړه؟ نو هغه وی چې د الله کرمونه او رحمتونه خو د اندازې نه سیوا دي، خو یوه معامله چې الله ما سره وکړه د ټولو نه لویه ښه احسان هغه دا دی چې راته ووایي چې احمده ته زما د کلام دپاره قرباني شوی، تا زما د کلام دپاره قرباني ورکړې ده، نو راشه بې پردې زما دیدار وکړه. سبحان